بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أما بعد. یو بزرگ الامام احمد بن حرب رحمه الله فرمای چې ما 50 کاله عبادت وکړو د الله رب العزت، خو ما حلاوت او خوند عبادت بیا نه موندلو تر دې پورې چې ما 3 سيزونه پرېښودل. یعنی تر څو مې چې دا 3 سيزونه نو پرېښودلي ما د عبادت هغه خوند او حلاوت بیا نه موندلو تر هغې پورې. هغه 3 سيزونه څه دي؟ اول نمبر هغه دا دی: ترکت رضا الناس حتى قدرت ان اتكلم بالحق. ما د خلکو رضا پرېښوده حتی تر دې پورې قدرت چې زه قادر شم ان اتكلم بالحق، چې زه حق ګویي وکړم. یعنی د خلکو رضامندي وغیره نه مې صرف نظر وکړو او د دې خبرې خیال مې د ذهن نه وویستلو که زه دا خبره وکم نو خلک به ما نه خفه شي. نو د خلکو رضا مې چې کله پرېښودله زه قادر شم په دې خبره باندې چې تکلم بالحق وکم، نو حق ګویي مې شروع کړه. دویم نمبر سیز: وترکت صحبة الفاسقین حتی وجدت صحبة الصالحین. د فاسقانو صحبت مې پرېښودلو تر دې چې بیا مې موندلو صحبت د صالحینو. یعنی د فاسقو خلکو ملګرتیا مې پرېښودله او د صالحینو د نیکانو خلکو ملګرتیا مې اختیار کا. پته ولګېده که یو سړی ډېر هم عبادت کوي خو چې د ملګرتیا د فساق و فجارو سره نو د حلاوت د عبادت نشي محسوسولی او نه دی چې کوم دی هغه خوند د ایمان هغه محسوسولی شي. خوند د ایمان به تر هغه وخته پورې دی هغه وخت دی محسوسوي کله چې د فساق او د فجارو سره تعلق او مجالست او پرېږدي او د نیکانو خلکو مجالست اختیار کی او صحبت اختیار کی. د هغې نه بعد به چې کوم د خوند او حلاوت د ایمان هغه بیا مومي. او دریم نمبر سیز چې دا امام احمد ابن حرب رحمه الله فرمای چې ما پرېښودلو هغه د ترکت حلاوت الدنیا. د دنیا خوندونه مې پرېښودل، د دنیا خواهشات مې پرېښودل. کم خوندونه او خواهشات چې هغه د انسان په زړه باندې تیاره راولي هغه مې پرېښوده. نو حتی وجدت حلاوت الاخره، تر دې چې ما حلاوت د آخرت بیا موندلو. یعنی حلاوت د ایمان مې اله وموندلو چې کله مې حلاوت د دنیا پرېښودلو، د دنیا آرام او آرایش او د دنیا خواهشات او د دنیا خوندونه مې پرېښوده، نو الله رب عزت زه مشرف کم په حلاوت د ایمان او په حلاوت د آخرت باندې.